خلاصې کړي صرف دونه یو رکوټ ویم چې استحاضه دا سین کې یا خو زیادت حروف دال په زیادت د معنا نو په حیث کې دم کمی دی کړي او یا باب استفعال قلب د ماهیت لپاره راځي نو د حیث جدا ماهیت او جدا احکامات او ردی جدا ماهیت او احکامات دي او سبب د استحاضه به د تدریب ویلي او کستا سو یادي او نو ټول اقسام تیر شوی دي ورپسې شاه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن علي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل خيو لا أطهر مدة مديدة أفادع الصلاة دا دې مطلب دا چې ګنې مونځ روژه به نه نیسمه مونځ به لکه په حیض کې چې مونځ نه کوم دې کې به مونځ نه کوم دی مطلب و فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما ذلك عرق دم عرقین ګوره دې نه ما څه استدلال کړی چې دم عرق پته ولګېده چې کوم د رګ وینی دا نواقضو د وضو نه ده استحاضه خو د سبیلینو نه راځي دا خو د رحم نه راځي د موضع البول او موضع الغایط نه خو نه راځي او حضور پاک علت دم عرقون لګو دم عرقین دا دلیل د دې شو چې د رګ وینه د نواقضو نه ده دا زموږ دلیل او کته بل ځای کې راځي چې رکضة من الشیطان او بل ځای کې راځي چې لداء بها ما تطبیق کړي وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة أو فإذا ذهب قدرها مقدار ذا حيض فاغسلي عنك الدم وصلي ما يديك بل روایت کې وقت تسلیشتا او بلام به نو حدیث نه مګاټ په مسلې وستلې وکنا او دې کې مې اشارت کړو چې دا د بنا یو تفعادت او پلوونه ونکړه باب الدم غسل دم الحيض بس اوس د حکم د استحاضې د وینې او د حیض د وینې یو دی دواړه نجسه ده در حقیقت ترجمه الباب دا د امام بخاری شارح دی لکه مولانا پوهیږئ شارح څه ته وایي حدیث کې یو لفظ راغلی نو دی کله ترجمه الباب کې شرح وکړي نو وروستو حدیث کې نزح راغلی ده نو امام بخاری وایي چې د هغې نزح نه مراد غسل دی غرض د امام بخاری اوس معلوم کا یو شرح د ترجمه الباب کوي شرح د چا کوي د ترجمه الباب چې نزح په معنا د غسل ده دویم غرض یې څه دی چې دم د حیض دا نجس دی دې کې خو اختلاف نشته خبره پکې خلاصه ده که ستاسو یادي یاد لري ده او بیا دې کې څو چې ستاسو یادي یو ځل معاد کومه خیر دې مړه مه تنګېږئ ما ویلي چې د شافعي په نس که قلیلې که کثیرې نجسه ده او پنیز د احمد پنیز زمونږه او د مالک صاحب د درهم نه کمه معفو ده یاد لري ده او درهم او د درهم نه زیاته دا قدر غیر معفو ده یاده نور تفصیل مې ویلی درته او د احمد ابن حنبل یو قول مونږ سره ملګری دی یو قول یو یې د شافعي سره ملګری دی او یو قول یې دا چې شبر فی شبر دا معفو نه ده او د هغې نه کمه معفو ده دویم قول یې څه دی ری د مبتلا به او دریم قول یې مونږ سره ملګری دی دا احمد پکې درې قوله زه اوس ورپسې شه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعنها انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضه فلتقرصه ثم لتنزله بماء فلتقرصه قرص يقرص ضرب يضربو دی ثم لتنزحه بماء دلته نزح په معنا د غسل شو امام بخاری تشریح وکړه بالاتفاق نزح په معنا د غسل دا زما دلیل شو التم چې په بول د صوبې کې نزح ده ما وی نزح په معنا د غسل ثم لتصلي فيه نو حدیث ما بلا مسلې وستلې وي یو خدام د حیض نجس دی یو بل په داسې مسلو کې تاسو هم کولی شئ او دریم دې څه معلومه شوه دریم دا چې قرص یې وکلاول په ګوتې وګروه نزح په معنا د غسل او ثم لتصلي که بیا اوچمنې نو مونځ پکې کولی شئ زه اوس ورپسې شه وبه قال حدثنا اسماء قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كانت
إحداهن تحيض ثم تختلس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنزح فتغسله أبي وينزا أو فتنزح على سائره باقي به لږ وینځه ولې چې لږ زیات وینځلې او باقي و چې بد ښکاري نو د حیض هغه به پوره وینځه تغسلو غسل شدید او د نسح نه مراد غسل خفیف باقي به معمولی وینځه ثم تصلي فيه مخکې ده بس مستحاضه مریضه ده منظم کولی شي اعتکاف هم کولی شي هر وخت له اودس کوي مستحاضه خو مون دانه چې مون بنه کوي مون روزي خو نسی کنه نو معذوره ده لکه سړی چې لاس ویني شو پټه په وتړي دو سر پسې شاه وبه قال حدثنا اسحاق بن شهير ابو بشر الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله بن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه د دې معیت نه معیت مکانی نه دی مراد چې په جمعات کې کړي د دې معیت نه معیت زمانی مراد چې په کومه زمانہ کې په اخیری عشره کې حضور پاک او بیبیانو کړي دا مې ځکه واغښته چې حضور پاک یو ځل د سحر د اعتکاف په سحر راغی چې وې قتل نو خیمې دي په جمعات کې وې دا خیمې رسېدي وې دا امهات المؤمنین اعتکاف نیتونه کړي دي او د جمعات هغه سکه کړي وي چې کوم د غیر مختصل صلات ده اوهو دا د نیکه شابه ماته کې ته کوړتا نو خیمې په اوس پر دې کوړته ولېګل او په خپل اعتکاف مات کا چې امهات المؤمنین خپنه شي دا خو زموږ له جرم وکړه نو با آینده بیا په شوال کې دا غي قضا وکړه نو ځکه مې وکړې دې معیت نه کم یو معیت مراد دی وایا زمانی مراد دی مکانی نه دی مراد وهي او دا بعضې بي مستحاضه وه دا مستحاضه وه او مولانا صاحب دا څوک وه ام حبیبه یا زینب بنت جحش دا دواړه مستحاضې وي زه تاسو یو ناشنا خبره وکړم زینب بنت جحش ام حبیبه بنت جحش او حمنه بنت جحش درې واړه خویندې وې درې واړه مستحاضې وې خو ام حبیبه بنت جحش دا ګوره د حضور پاک نکاح کې نه وه د حضور پاک په نکاح کې زینب بنت جحش وه او ام حبیبه بنت ابي سفیان وه زه اوس مخکې لاړ شوه نو هغه ام حبیبه بنت ابي سفیان هم مستحاضه وه او زینب بنت جحش هم مستحاضه وه نو چې دا کمه ده نو تردم وینه به یې لیدله څه مطلب تردم چې مستحاضه وه دې عطف تفسیر شو دې تفسیر شو د مستحاضې فربما کې به خود اتوسته کاسه د ځانه لاندې لاجل الدم کاسه به کېښوده چې رانه لاندې ځای د وینو نه شي وزعما زعم کوي عکرمه چې عایشې رأت ولیدلې ماء العوس پر زیړې اوبه فقالت كأن هذا شیء دا یو شی دی چې فلان کې مونی څه مطلب استحاض دی د هغې د لختي نه زیړې اوبه تلې نو پوه شو چې دا پلان کې کور دی او د هغې استحاض راغلی دی مناسبت د باب یې څه دی دا د مستحاضه بیماره د اعتکاف کولی شي خو ځان ته به لوښې یا ټوکړه یا تولیه ږدي چې لاندې ځای ته نجس نه شي خلاصه شوه خبره ها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معیت مکانی نه زمانی دی ها فكانت تردم وصفا توقفت تحتها وهي تصلي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة بالکل بس معذوره ده بیماره ده کنه نو بیمار به مونږ نه کوي څه نو مستحاضه مسکولی شي وقت لبا اودس کوي مسله تیره ده پکې باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه د دې مناسبت سره کتاب الحیض سره واضح دی او د مخکې سره څه مناسبت دی نو احکام د حایض ذکر کوي که نه مناسبتونه ما پرېښي دي ولې واضح دي احکام د حایض ذکر کوي کله احکام د مستحاضې ذکر کوي کله احکام د چا ذکر کوي پوره مناسبتونه دي دا حل یې ولې راوړو دې حل ته څه ضرورت دی حل خو هغه ځای کې راځي چې کوم ځای کې د ائمو په منځ کې اختلاف دی کې خو اختلاف نشته ټول علما متفق دي چې د حیض جامه که پاکه یې مونځ پکې کولی شي نو دا حل یې ځکه راوړو چې د یو وهم ازاله کوي وهم دا وایي چې د حایضې دا جامه به نجسه وي د حایضې جامه به سي نجسه به وي نو دې په هغې کې دې مونځ نه کوي نو امام بخاري وایي چې نه کولی شي حل کې صرف دی لا راځي چې تا ته یو وهم راځي د هغه وهم ازاله درله کوي شابه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن
نو ځای یو کس زمونږ دپاره مګر یوه صوبه دا په بعضې اوقاتو کې همیشه نه تحید فیه فاذا اصابه شیء من دم قالت بریقها دا مې درته ویلي که ستاسو خیال و په ترمذي کې یاد لرې ده که نه څه مې ویلي شابسې ما درته ویلي چې احمد او شافعي وایي چې دا به د حیض وینه دا نجسه ده او مالک هم وایي خو هغوی څه وایي هغوی وایي چې غسل به یې کوي او زموږ د امام صاحب مسلک سو که دا اوچه وه او ذات الجسد وه نو فرق هم کافي دی او که دا لمده وه نو غسل به یې کوي یو دا بل شافعي صاحب وایي که لږی که ډېرې وینځې به ما څه ویلي و درته که د درهم نه کمه وه بیا څه ده معفو دا دلیل شو قالت بریقها قالت معنا بلت بریقها لمده به یې کړه په مساعتو په نوک به یې وګروله نو چې په نوک یې ګري خو لږه شوه که نه نو یو خو دا چې دا ذات الجسد ده بسه به یې ختمه کړه او لاړه به یې پرې واچوله چې داغ یې ختم شي او بل دا قدر معفو ده زموږ دلیل شو دا اوس ورپسې شه اوس هم مولانا صاحب چې چېرته په وجود باندې مچ مړ کو وینه ترې راغله یا کټمل دې مړ کو وینه راغله د وینځلو څه ضرورت دا خو معمولي شی دی بس داسې کار وکړه چې په نوکونه یې وګروه او که ته بیا داغ راځي لږې لاړې ورسره پورې کړه هغه داغ به نرم شي ختم به شي دا اوس ورپسې شه دا هم مخکې سره مناسبت واضحه دی احکام د حایضې ذکر کوي چې کوم وخت کې لامبي نو ځان له دې خوشبو پورې کړي شبه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن عتيق رضي الله تعالى عنها قال كنا ننهى ان نحد على ميت مونږ به منع کېدلو ان نحد چې مونږ احداد وکړي په مړي د درې ورځو نه پاس احداد پېژنې غمګیري چې درې ورځو نه زیات په د مړي غمګیري نه کې او د احداد ورته ولې وایي نحد حد منعې ته وایي نو په دې درې ورځو کې به دوی منع کوله د خشتو جامو نه خورې جامې به نه اچوي په دې درې ورځو کې منع ده د نکریزو نه په دې درې ورځو کې منع ده چې رانجه به نه اچوي په دې درې ورځو کې منع ده چې خوشبو به نه لګي اوهو پوهېږې که نه نو درې ورځې نه زیات بیا د احداد نه منع شو چې کولی شي اوس الا علی زوج مگر په خاوند به څلور میاشتې لس ورځې احداد کې د هغې منع نشته ولا نکتحل رانجه به نه پورې کوي خوشبویي به نه پورې کوي ولا نلبس ثوبا مسبوغا او ګلداره جامه به نه چې خشته مسبوغ چې خشته رنګونه ورکړی شوي الا صوب عصب برګه جامه چولی شي عصب ده پټېداره خیر دی هغه لږه خشتی وقد رخص لنا موږ له رخصت عند الطهر چې کله لامبي د حیض نه چې د حیض نه ولامبي په عدت دوران کې نو رخصتو فی نبذة من کست اسفار لږ غوندې کست اسفار په یمن کې علاقه ده دغه ځای نه به راتلل او دا خوشبوی او کست به یې ورته وي او کاف په قام بدلیږي قست هم ورته وایي دا دوه قسمه دي یو بحري دی یو شیرین دی لږ غوندې وکنا ننهى عن اتباع الجنایز نو حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شي یو دا چې د درې ورځو نه زیات به احداد نه کوې ننهى دې نه منع ده درې ورځو پورې به کوې او بل په خاوند د درې ورځو نه زیات څلور میاشتې لس ورځې به احداد کې احداد خو دې پېژندل که نه عدت دوران کې ترک الزینت بس لنډ ووایه رانجه به نه پورې کوې البته را به شي که ښځه بیماره ده سترګې خوږ دی طبیب وایي رانجه پورې کړه نو بیا دې د شپې پورې کې سر دې ووینځي خوشبویي به نه پورې کوې دې کې ورته سړو تمه پیدا کېږي بیا د نکاح دا به داسې کار نه کوي چې د بل چا تمه پیدا شي او لا صوبا مسبوغا رنگداره ګلداره جامه خشتی دا به نه اچوي صوب اسپن معمولي چې دا ښځې کمې پټېداره جامې چې دا خیر او چې ولامبي د حیض نه نو دغې وخت کې خو ښځه خامخا بدبویي دي صابون خو هغه زمانه کې نه که نه نو معمولي خوشبویي مګلی شي هغه زمانه کې کوست اسفار دی د یمن نه به راتله اوس بل څه معمولي او ښځې به جنازو لم نه دي رواه هشام بن حسان عن حفصة دا د ایوب مطابعه راوړه عن ام عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شابه باب ذكر المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض غرض امام بخاری معلوم کا چې ښځه د حیض نه لامبي دلتې وکړي دلت څه واجب فرض دی مالک ورته فرض وایي خو دلته کې دا دلت د تنظیف دپاره څه دپاره دی
ځکه چې دا 5 شپږ ورځې وینه بهېدلې ده مونځ دې نه دی کړی او اودس دې نه دی کړی لږ ځان وبږه چې صفا شي وکیف تغتسل کیفیت د غسل یې ذکر کوي وتاخذ فرصة ممسکة دو معنی به کوم د دې فرصه څه ته ویل کېږي یا فرصه ټوکړې ته ممسکه څه ته ویل کېږي چې دا مسک نه جوړی مسک سرمن ته وایي فرصه فرصه څه ته ویل کېږي ټوکړه سمې وکړه لکه ټوکړه او ممسکه چې د مسک نه جوړی مسک څه ته ویل کېږي سرمن ته نو د سرمن یو ټوکړه راواله نو حایضه پې د خپل اندام خوشه ومږي چې د وینې هغه کوم اثرات وي ستغی زیږه اب ورسره ختمه شي او یا فرصتن ټوکړه ممسکتن مشکو والا ممسکه څه معنا چې مشک پې پوري فتتبع بها تتبع دې وکړه د اخذ بها په دې فرسې د اثر د دم څو معنی مې وکړه لکه چې کوم دی د اندام خوشه وینه لګېدلې ده یا سرمن راواله مسک په هغې ومږه زیږئ چې هغه پاکه شي او یا د مشکو یو ټوکړه راواله هغې باندې ومږه چې خوشبو ترې روانه شي شابه وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن سفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك تطهري بها دواړه ویلی شي فرصة من مسکن مس څه معنا مې وکړه سرمن او من مسکن څه معنا مې وکړه مشکه شابه دی قالت كيف تطهر بها قالت تطهري بها ځان پسې پاکم نو حضور پاک ورته تفصیل نشي کولی که نه کنایي تطهري بها قالت كيف ښځه بیا وایي كيف نو قال حضور پاک سبحان الله تعجب یې وکړه چې ته په دې نه پوهېږې تطهري نو فجتذبتها الیه عایشه وی دا ښځه مې ځان ته راښ کا د حضور پاک نه مې اخوا کړه ما وی تتتبعي بها اثر الدم چې په کوم ځای دې وینه ده اپې ومږه نو پیغمبر خو راته دا نشي ویلی که نه ګوره عایشې بیا هم کنایي الفاظ استعمال کړل دې نه ډېرې خبرې معلومې شوې یو خو دا چې د غسل تپوس کولی شي دا شوه دویم څه چې دغسې زیږه سرمن باندې ځان ومږه یا خوشبو پورې که او بل دا چې پیغمبر مبارک څونه حیادار و سبحان الله تطهري نور تفصیلات نه وای او عایشې صدیقې بیا هغه پوه کړه په مقصد باندې دا اوس ورپسې شه باب غسل المحيض وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور همدغه حدیث وای خو مخکې ته دلک ثابت که یاد دي اوس کیفیت د غسل ثابت دی ورپسې شه عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا ثم عند النبي صلى الله عليه وسلم يستحيا فأعرض بوجهه وقال توضئي منها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم شبه باب انتشاء غرض یې څه دی همغه متعلقات د غسل ذکر کوي ګورې واضحه دي ښه چې ګومن دی ووایي د حیض نه ای مولانا صاحب دې کې ما اختلاف درته ویلی مولانا صاحب زه هغه وروستو نقص د شعر را روان دی خو څه دا ګومنځ وهل او سر سپړدل د حایضې دا د تطهیر دپاره نه دي څه دپاره دي د تنظیف دپاره پوهېږې څه دپاره دي نو مونږ هم چې بهتره دا ده مونږ هم چې بهتره دا ده چې شپږ ورځې دې لمبلې نه دي نو سر وسپړده ګومنځ پکې وه چې سر دې صفا شي بوی ته نه کوي خو که نیم سپړې او کونسی دې کړي وي او اصول لامده شي نو کافي ده نور تفصیل بل باب کې را روان دی ها وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب بن عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسقي الهدي فزعمت انها حالت ولم تدخل نو دا هغه چا نه چې تمتع یې کړي او هدیه نه یې بوتلې غیر فزعمت عائشه زعمت قالت انها حاضت او دا پاکه نشوه حتی دخلت ليله العرفه کله پاکه شوې ده د عرفې په شپه قالت یا رسول الله هذه ليله يوم عرفه دا مطلب نه دی چې د عرفې شپه ده یعنی قریبه شوه دا په اتمه ورته وایي قالت عائشه ورته په کومه ورځ وایي په اتمه په څه ورته وایي دغه د عرفې شپه راله نږدې ده وانما كنت تمتعت بعمره فقال هذا انقضي راسك سر دې وسپړه ومن ګومنځ واده مناسبت د باب وامسكي عن عمرتك او دلته نشته بل روایت کې څه دی واغتسلي
نو غسل باندې خو پاکیږي نه تنظیف دام د تنظیف ته ففعلت فلما قضيت الحج حکم یو عبد الرحمن ته د ورورو ليله الحسبه هغه شپه چې مدینه ته واپس دي او حسبه وته ولې وای وادي محسب کې شپه وا کوم ځای شپه وا محسب او التحسبه واړه کانو ځکه محسب وته وای نو ماته حکم وکړه عمره یې په موقع ضرور سره تنین مکان عمرتي التي نسكت اذا كم عمره د پاره مې مخکنیات کړو شابته باب نفس المرأة شعرها عند مسلم الوحيد وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عنه قال خرجنا موافين لهلال الحجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب يهل بعمره فليهل فاني لولا ان ومقع حديث مولانا وصورا پدې د ټولو علماء اتفاق دی چې سړی سر وینځي د جنوب وي نو دا کم سه وینو نقض به کوي اجماعا سړی کې اختلاف نشتا او خزه کې اختلاف دی خزه کې څنګه اختلاف دی خزه امام داود ظاهری وی اورا چې یجب النقض بكل حال که جنوب وي که حایضه یو کنا په څه ویلو داود ظاهری سوي شابسه یجب النقض بكل حال جنوبا او حائضا او نافسا اخدا هغه ودا د عائشه صدیقه ته وی چې سر اوس پړه نو په حکم د حایضه کې نافسم د جنوبم او امام احمد ابن حنبل سوي او حافظه و نافسه حائضه و نافسه بس پړي جنوبنا حائضه و نافسه بس گیا پړي جنوبا نه او حائضه و نافسه بس پړي دا دلیل غلیس او ما د طویل وکستاسو یادي د احمد ابن حنبل سره کسان مرګري دي طاووس مو سره مرګري او تابعي دي یاد لري دا څنګه مونږه غشتو طاووس شو په صحابو کې عبد الله ابن عمر حسن بصري حسن بصری طاووس او په صحابو کې عبد الله ابن عمر ابراهیم نخعی سفرق شو داود ظاهری کې شابسه چې هر یو بک جنوب د او که حایضه نافسه سر بس پړي او احمد سوي الا چې صرف حایضه او نافسه بس پړي او جنوب بنس پړي ها اوس براشو زمونږ مذهب سو زمونږ درې قول دي ظاهر روایت زمونږ او د شافعی او د مالک مذهب دی ظاهر روایت او د شافعی او د مالک مذهب چې صرف اصول ته د وخت او بور سي فروع او چم پاتې شي پروا نشته دا مفتابهین زمونږ دویم قول سره ادا چې اصول به وینځي فروع د اصل هم دي دریم قول سره چې اصول د موینځي او فروع هم او په داسې اندازه دی وینځي چې وبته نه سسيږي البته کته نه چونه ته سسيږي بیا وېما داود ظاهری سے مذہب ماتے ہوئے شابسه او احمد حسن بصری طاووس ابراهیم نخعی عبدالله ابن عمر اغي سوي چې حایضه او نافسه به سپړي لازما واجب ده او جنوب به نه سپړي او دغه حدیث دلیل د دواړو داود ظاهری په جنوب هم قیاس کوي دی وینه جنوب نه حایضه ده ما څه جواب درته وکړ چې په نور روایتو کې ترمذی کې تیر شوی دي وخت تفصیلی دی پکې بخاری کې براشي ترمذی کې هم دی بخاری کې هم راشي نو په غسل خط تطهیر د پاره نو د تطهیر نه تنظیف د پاره او بیا زمون ظاهر روایت او مفتابهیم دي او دا د شافعی او د مالک مذهب دي چې اصول بلامده کې او وینځي وای لمدنه او وینځي او فروع دی او پاتې شي پروا نشته زمون دویم قول سو چې اصول دی وینځي او فروع دی معمولی لامده کې لون لاسته په وای او بره بنا بای او دریم قول زمون سو اصول فروع دی دواړه او وینځي او په داسې طریقه چې په خپل ته وبنه ساسي کنه چونکه بیا به ساسي زو سر پسې شاب فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ٹھیک ده کنه د عرفه دروازه پورې حائضه وا د عرفه او كتب لك دلته يوم عرفه ليله يوم عرفه دي اي دلته يوم عرفه دي ما کې سره غلي دي نو دای کې بل له مقدر کم کنه خبر خلاص شو شابه یا شکاو تو شکایت د عرفه پر ورځ نه لري د نیت وته وي او تړه نیت خدای عرفه پر ورځ سو عرفه پښپنه تړي شکاو تو فی یوم الترویه دغه صرف د حیض د انتحار وځو خولا شابه ها شکاو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دع يومك وانقضي راسك وانبشري واهلي بحجك ففعلت حتى لا كان يوم الحسبه السلام عليك يا عبد الرحمن بن ابي بكر فخرجت الى التنعيم فاهلت بعمره دیر سمالو مشوا مسائل تما بستلی دي چې عمره د خدنه فارغ فاسد شو د حیض د وجدان پینشته قضا به کوي
بل عمره بر تنعیم نه کوي دام ته معلومه شو بل رور سره سفر کول شي بنده او عمره وسره کول شي ورپسې شاه قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقه سمنا شابه مولانا سے قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة بس د دې څه مناسبت مخلقه وغیر مخلقه د دې څه مناسبت ته اے مولانا صاحب چې دا کله نطفه مخلقه شي نو دا د حیض وینه خوري څه خوري لکه د حیض وینه خوري بدقه مناسبت ده یعنی اشاره دا درکوي چې د حیض دا وینه څه دپاره پیدا ده ما وخت کې ویلې ده دا د ترزیق د ولد دپاره حیض وینه څه دپاره پیدا ده وایه ترزیق د ولد دپاره او دا دغه وینه چې دا د نفاس دا هغه ما بقیه وینه چې د بچي نه پاتې شي بهر روځي دا هغې مسلې ته اشارت ده چې کومه د تمام مخکې کړې ده بس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نطفة ده كنا يا علقة شوى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة بعض غير مخلقة شي وغرديگي او بعض مخلقة شي دا تخليقي پسر آزي وايا فدم ده حيث مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا دو سر پسیشا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن جابر بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى مقرر کړي پر رحم ملکن او فرشتہ یقول لا فرشتہ یا رب نطفه کتوی الله ته خو پته ده نو ضرورت ده دې خبرو نه د خپل ډیوټي ده ما ته پته ده چې طالبان سو حاضر دي او سو نه دي په دې لومبي صاحب کې بیا ما ته دی وینن ټول حاضر دي نن دادي نن دادي نن دادي دا چې خپل ډیوټي وي یا رب نطفه هي نطفه يا رب نطفة رأيت نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه نو قال فرشتہ تپوس کې ذکر ام انثى الله د متعلق څه پیدا کړی دا ذکر هو ام انثى هي څه شی دی شقي ام سعيد الله ستا په علم کې د شقاوت پروت ته سعادت الله علم دی فیصله نه ده ګوره څه دی لکه علم مخکې تیر شوی دی اما الرزق رزق څومره دی وما الاجل د نیټه د اخر مرګ صدا قال فيكتب في بطن امه فيكتب وهو في بطن امه دا کم تقدیر دی ماده تویلو دا غ تقدیر في بطن امه والا دی ورپسې جواب كيف تحل الحائض بالحج والعمره دا حائض احکامات ذکر کوي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه غرض امام بخاری معلوم کو چې حائض صرف د قران تلاوت نشي ګوري باقي حج حرام نیت لبیک ارس ویلی شي قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة استيرشوا ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولا بهدي فليحلل خبر مكريدا ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هدي سائق الهدي ومن أهل بحج فليتم حجه قال فعشت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ليلة يوم عرفة ليلة بك مقدر كوا ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى يوم التروية قيد لغوا أن أنقذ رأسي وأمتشط وأهل بالحج لمناسبة دباب داي حائزة دا عمري حرام من قيد حج وأترى بريد عمره ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتبر مكان عمرتي من التنعيم باب إقبال المحيض وإدباره ما تقول ألوان الاعتبار اشتكنا پرون ویلے دے کنا سو ألوان دي ما شاء واپس کم دا مسئلہ کی یاد ہے امام بخاری غرض دلتا سے دے غرض میلان مسلک دا احناف ہوتا دے غرض میلان چاہتا دی وایا مسلک دا احناف ہوتا چی الوان الاعتبار نشتا اقبال دا محید و ادبار تا مطلب چی اقبال و ادبار پسر آدھی پا عادت رازی اقبال بے دا عادت معلوم ہے و ادبار ہم دا عادت لا فبیننا پخبل رازی وکن نساء منخذوے وکن نساء کنو منگا عن نساء یبعثن لیگل بے عائشت بالدرجت فیو ٹکڑا فيها پاٹوکلا کی با کرسوب مالوچو فيه پاگئی کی با زیال رانگو عائشہ تب مونگدا قول جدا دا حیض وکر استحاز دے فتقول غیبوی لا تعجلنا تلوار مکوی
تلوار دې نه کوي یا لا یعجلن تلوار دې نه کوي حتی ترین یا یرین القصة البیضاء تر څو چې مو پوره سپینوالی نه وي لیدلې زیړه سرو شین پرېږده وه دا د چا دلیل شو آیا زمونږ شو چې لون له اعتبار نشته تريد اراده لرله عایشي بذلک په دې قصه بیضا باندې چونه سپینه طهر د حیض نه وبلغ بنت زيد بن ثابت او ارسد زيد بن ثابت لورته ام سعد نو چې ان النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل چې خدای د شپې په منځ کې مصباح راوړي چراغونه بلې ګوري چې دا رنګ کم یو رنګ دی چې دا رنګ څه دی لکه کم یو رنګ دی ينظرن الى الطهر چې آیا دا سور دی او تور دی نو دا به د حیض وي او که باقي دی نو استحاض طهر به وي پوهېږې که نه فقالت ما كان النساء يصنعن هذا ده حضور پاک زمانہ کې خود دا کار نه دی کړی رنګ ته نه دی کړی وعابت عليهن وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سوري مراد شابه سے مولانا صاحب نہ سفيان ابن عيينة مراد ده فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق دم عرق وليست بالحيضة حديث بار تير فإذا أقبل الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولام بوصل دا دي ګوره د اختصال راغی ما ویلو کنه هغه کې فغسلي عنك الدم دې کې فاغتسلي دا دی راغی نو دا زموږ دلیل شو چې بنا په عادت وکړه په لونه ونکړه شابه الک حایزه د مز قضا بنکی دروجه بکای دا ولی یاد لري دا سو وجه مې ویلې وي سلور الا جبلي وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ګورې ما د مولانا صاحب لنډه دا چې مناسبتونه واضح دي د کتاب الحیض سره پرې مې ښودل ضرورت یې نشته او مخکې سره مناسبتونه واضح دي د حایضې او د مستحاضې احکامات ذکر کوي او اغراض واضح دي شابه ها تجزئ احدانا کافی کېږي یو زمونږه صلاتها اذا طهرت تجزئ وایا تجزئ وایا آیا جزا بدل بکئ تجزئ څه معنا وایا بدل بکئ یو زمونږ د منسپل چې بدل معنا قضا اذا طهرت فقط حروریه انت حروریه حروریه خارجیه دا د حرورا نه راوتیو هغې به د منځونو قدام کوي فقد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم معية زماني دي فلا يأمرنا به مونږ ته په قضا حکم نه دی کړی او قالت فلا نفعله مونږ دا قضا نه ده کړې شابه دی غرض یې څه دی چې د حایضې وجود پاک دی د جنوب په شان خولې پاکه ده خوب ورسره کولی شي ورپسې شه خمیله کمبل ها دا د ګوره ورسره ملاستوم په یو کمبل کې نو حایضې وجود پاک دی دا مخکې ده ها نفس ته تېر شوي دي پرون که نه چې اطلاق د نفاس په حیض باندې ها مسائل هم تېستلي دي حدیث تېر شوی دی جی ها بهتره دا ده چې د حیض جدا جامه که اگر چې د حیض جامه چې پاکې پکې منځ کولی شي خو بهتره دا ده چې د حیض جدا جامه که او د طهر جدا جامه که ولې په وینه به ککړی درنه خامخا وینه به پرې پرېوځي بل بیا هم خیره نه خوبي که نه بیا هم بوی خو دې ځي که نه نو د حیض دپاره جدا جامه که اوس هم د خوب دپاره خلک جدا جامه کوي زه اوس ورپسې شه دقه مناسبت د باب د دې نه څو وستل د حیض جدا جامې دي ها ګوره څومره مسایل یې دی نه وستل یو دا دی چې حایضه دا د هغې سره ملاسته کولی شي دویم دا خولۍ پاکه ده دریم څه چې اطلاق د نفاس په حیض څلورم څه د حیض جدا جامې پنځم څه پوهېږې په خبره ښه د خاوند یو ځای سملاستېدل شابه مولانا صاحب بالکل دعوت نه دعا مراده دعا کولی شي اختر مانځله تلی شي خو مونځ به نه کوي څه له به ځي چې تقریر ووري د امام صاحب دویم څه له ځي په دعا کې به شرکت وکړي دریمه فایدې سره د مسلمانانو سواد او ډله به پرې درنه شي دا فایدې دي او بل دا دی چې په دې لاره ځي او نیت یې دی چې زه به د حضور پاک یا د امام تقریر وورم نو په تلو راتلو کې ثواب هم کېږي که نه
دا فائدې دي دعوت المسلمین نه دعا مرادنا ويعتزلن المصلى سر زکوي چې ګوري مونږ باندې کې د مصلا د مانځره ځای نه بشاته اگر چې مصلا حکم د مسجد نه دی مصلا حکم د مسجد نه دی خو ځان لدی شي چې نور خد پاک خد خپل منځونه وکي ورپسې اشاره وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب قال حسب قال كنا نمنع عواتقنا يخرجن هو من يقول عواتقنا پیزوان خد ان یخرجن فی العیدین چې په اختر کې وځي بوډاګانې کې وځي به خو ځوانې پیغلې به نه وځي فتنه دې جوړي ما خو تاسو ته په دې کې خبره بل اوس کړې ده که چې اوس هم که فتنه نه جوړېږي وتې چې خو د معنا د فتنې ده فقدمت امرأة یو ښځه راله نو نازله شوه قصر د بنو خلف ته بنو خلف قبیلې قهر ته په بصره کې فحدثت د خپل خور نه حدیث نقل کړي ښځې وکانه زوج اختها او د خور خاوند د حضور پاک سره 12 غزاګانې کړي او زما خورم وسره پشپګو کې وا تاسو ویګه نو خدا خو جهاد لنه دي سلا به قتال بنه کوي قالت وی د خور مې راته وی چې فكنا نداوي الکلمه مونږ به زخمیانو علاج کو ونقوم على المرضى په مریضانو هم قیام کو دې کې ما خبره کړې ده او خود کې راته چې قیام په مریضانو دا نه چې د پردو مریضانو هر انسان د خپل رشتہ دار خدمت کوي او یا د پردوم کول شي بوله راوړل شي مخکې ده فسالت اختي نخور مې تاسو کې د نبی رسول الله نه على احدانا باس دا حضور پاک اعلان کوي ټول خزه وباسه وی په یو کس زمونږ باشتا چې بسا پړونی ني الله تخرج پړونی ني وندي قالت تلبسها صاحبتها من جلباتها ګوره پته ولګیدا چې دا د حجاب نه پسې امر کړی وادي غونډې دي ته مرګ خپل جلباب نه دوه معنی دی یو دا چې بل مرګ دی په خپل پړونی کې ځان سره یو ځای کی او یاد ولې عارتن پړونی ورکی ولتشهد الخير خیر څه شي دی مولانا صاحب د مسلمانانو اجتماع او دعا د مؤمنانو دعوت نبل ځای کې په خپل برادي تفسیر کې و دعاء المؤمنین ولما قدمت را ام عتویه د دغه خور نومو دا د دې خور نومو ښه ام عتویه د دې نصیبه نوم دی سالتها ما سوال وکړه اسمیت ستا خور خو مونږ ته دا حدیث ویل دی نو چې دا رااله مې بصرې ته مونږ ته تاسو وکړه قالت بأبي نعم پلار مې دې قرباني او بأبي بلا تفدیه دغه دې چې بکله حضور پاک یادو سبوي بأبي سمانا أفديه أبي أفديه أبي وكان دي بنا ذكر حضور پاک إلا قالت بأبي سمعته دمت وريدي يقول حضور پاک فرمایلی دي تخرج العواتق پیغلی جنکه دي مودي ذوات الخدور مشران جنکه چې پړونو والي ذوات الخدور حیانا کې او حایزهم وليشهدن الخير خیر څه دي د پیغمبر مبارک تقریر یا خدای ما خود درته وي بیان به ووري خیر څه شي دي د مسلمانانو ډله بدرنه کی او دعا د مؤمنینو کې وتعتزل الحيض المصلى منبنه کی قالت حفصه فقلت الحيض يخرجنا حيض بمودي اختر ماندله قالت اليس تشهد عرفت نديس اليس تشهد كذا منات نديس اليس تشهد كذا مزدلفه نديس نو لار دي چې کنه ذکر بو کې دعا کې بشری کې ذکر دعا کولی شي صرف منبنه کی عرفت تتی شو منبنه کی مزدلفه ته شي مونږ باندې کې مینا ته چې مونږونه به نه کوي دا غرانګری ته نو مناسبت د باب سره چې هغه زمانه کې خزو ته حکم او حایدی دی مودي بل دا دی چې حایزه دعا ذکر کولی شي دعا کولی شي درود شریف ویلی شي دا ټول او د قران شریف متعلق تفصیل پرون مې موي او محکم تیر شوی دی باب اذا حد و اذا ګران زیری دا په یو میاشت کې درې حیزونه راتلل دي په یو میاشت کې څو حیزونه راتلل دي درې نو دې کې بس صبرته ان شاء الله العزیز تفصیل وکم بس بکو مولانا صاحب